على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دعاؤك يا امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأحفاده أجمعين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا منا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب العالمين. تاسونا محفل جوشو تلاوت كلام پاک شو ناتوانی شو. قال الله قال الرسول بیان شو المقبل عظیم دربار کے تغنیک مجلس قبول و مقبول ورزی. ثوابون حضور پر نور سرکار دو عالم سید عالم نور مجسم رحمت عالم خاتم النبیین و بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکتا تحفتا ہدیتا محبتا عقیدتا ورورسے ددوان جہاں سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ازواج مطہرات اہل بیت صحابہ کرام صحابیات جملہ تابعین تب تابعین مبارکان و تئی کامل کامل ثوابنا ورورسے. سلور مذاہب و امامان مبارکان بالخصوص زمین مذہب امام حضرت سیدنا و مرشدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ تا کامل کامل ثوابنے ورورسے. سلاسل اربع طول اولیاء و بزرگان مبارکان قادری مبارکی دنا قشبندی مبارکی سہروردی مبارکی دنا دا چشتی مبارک طول صاحبانو تے کامل کامل ثوابنا ورورسے. و یا رب العالمین طول عالم اسلام تا ددغ محلے ددغ کلی علاقے چسونا مشران کشران بے وارد نارینا زنانا چی دنیا لتلی دی. یا رب العالمین طول تے کامل کامل ثوابنا ورورسے. و یا رب العالمین چکم دت فوتگی شوی دا محمد یوسف سے بچ ددغ محلے ددغ کلی ددغ مسجد سرا جختو سیدو عید پار دعاو کئی. یا رب العالمین آغت سرد طول مسلمانانو کامل کامل ثوابنا ورورسے. و یا اللہ داغت دالی سفر سرد طول مسلمانانو یا رب العالمین دیر آسانو کرزی. یا اللہ پا قبر دانوارو بارانو کی طول خاندان تے بچو تے کشرانو تے در صبر ورکی. حکم چی کمالکشن و ہمدو علاقہ کی جامع مسجد کی اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوس ماندے چاہے کہ سونا شہداء کرام مبارکان. یا اللہ دا غید شہادت درجات بلند برزے. دا غید پاکی وینی بخاطر یا اللہ زمین دی ملک پاکستان کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کی. دا غید شہیدان دا پاکی وینی بخاطر زمین دی ملک یا اللہ خدایا امن نافذ کی. یا اللہ دا غید پاکی وینی بخاطر یا رب العالمین زمین دا خپل ملک مخلصین و خلق تا پہوالا کی. یا رب العالمین زمین دا خپل ملک دا ظالمان و دا دیناسون نا خدای زر ترزر و باسر تو حضور علیہ السلام سے ہی عاشقان و تے پہوالا کی. و یا اللہ خدای زمین دی ملک پاکستان تا سرد طول اسلامی ممالکو دیر ترکیانے ورکی. و یا رب العالمین زمین دا طول اتفاق اتحاد نصیب کی. یا اللہ دا کل دا علاقہ دا زنگل گڑھائی سرہ دا مضافاتو یا اللہ پا امن مانے ودانا بار دارے. زمین قاری محمد عاصم سے یا اللہ پا علم کی پا عمل کی سرہ دا حاضر مرگل مشران و کشران و سرستاسو دیر خیر و برکات کے خود رہے گی. و یا رب العالمین تاسو تا ما تاسو خلقو دا دعا دا پرویدی دی کٹول دڑ حاجات پورا کی. کٹول ہر قسم مشکلات آسان کی. کٹول یا اللہ ہر قسم خدای مسائل حل کی. یا اللہ سونا بے اولاد خلق چی دے تے با اولاد کی. سونا بے روزگار خلق چی دے یا اللہ تے با روزگار کی. سونا بد اخلاق خلق چی دے یا اللہ تے با اخلاق کی. سونا یا اللہ نافرمان خلق چی دے یا اللہ تے فرمان بردار کی. و یا رب العالمین سونا بے اتفاق خلق چی دے تے با اتفاق کی. سونا دشمندار خلق چی دے یا اللہ خدای دشمنیان ورطا و
دوستۍ باندې بدلې کړي او یا الله څونه بغضیان خلک چې دی یا الله دا بغضیان حسد یا الله خدای پنه په محبت باندې بدل کړي څونه نفرت کوونکي خلک چې دی یا الله نفرتونه په مینا په محبت باندې بدل کړي یا رب العالمین زموږ ټول خدای حیا پردې وساتلې او دعا کې دغه محلې ور ډېره زیاته مینه کړې ده محبت کړې ده تر هغه سر نه تر دې مسجد پورې دغه لاره سجو کړې ده د حضور علیه السلام په مینه کې په محبت کې په عقیدت کې دعا ورته وکړئ چې هر چا دغه کوششونه کړي دي خدمتونه کړي دي یا الله د ټولو په ځوانو کې په علم کې خدای په رزق کې سره زموږ د ټولو ډېر خیر او برکت واچوي په دغه مینه ته یا الله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قبر انور کې خوشاله کړي دغه مینه یا الله د حضور علیه السلام د شفاعت کبرا ذریعہ وګرځي او د دې بدلی ول په دوه جهان ورکي یا رب العالمین چاته سره زموږ محتاج مکي په هر قدم وسره پر غیبی مدد وکي یا الله د محله د مسجد په اتفاق باندې ودان آباد دري یا الله خدای زموږ ټول اخری خاتمه بالایمان وګرځي او یا الله موږ ټول ته د رحمت په نظر وګوري استاد قهر نه او د جلال نه د غضب نه یا الله د عذابونو نه موږ ټول یا الله محفوظ وساتي ریاکارۍ نه تلاوت نه یا الله موږ ټول محفوظ وساتي هر مرګ خدای ستاسو رضا نصیب کړي زموږ ګرانو قدردان حضرت علامه ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب سره د ټول علماء کرامو په علم کې په عمل کې تقوا کې ډېر خیر او برکت کې ښودلی کې او یا الله د دوی دا راتلل زموږ د علاقې دپاره ډېر د خیر او د برکتونو ذریعه وګرځې د هر قسمه حاسدانو شریانو نه یا الله بچ وساتلی کې ډېره لویه قرباني کوي مو تاسو خو جوخکور د کورونو ته به لاړ شو او هغه موضوع ته واپس ځي په لار هر قسمه خطرات هم راتلی شي نو دعا ورته وکړئ چې یا الله تعالی دې د داسې قسمه علماء حقو یا الله ته محافظ یا الله دې حافظ و ناصر یا رب العالمین د هر قسمه ظالمانو نه سره د ټول علماء حقو یا الله محفوظ وساتي یا الله زموږ د دارالعلوم د حضرت سید عبدالوهاب ابو البنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه سره چې هر چا د اولې ورځې نه والا تر دې وخته پورې خدمتونه مدد کړی دی که دې دنیا نه تللي دي یا الله قبرونه د انوارو ډک او که دې دنیا کې لا موجود دي سره زموږ د ټولې دا دنیا هم ښکلې کړي آخرت هم سره زموږ د ټولې ښکلې کړي او دې نه د مخلوق د خیر دپاره او د خلقو د اصلاح دپاره بهترین علما او حفاظ ته یا الله فارغ کړي او یا الله خدای موږ ټول مدینې منورې ته بوځي یا الله خدای موږ ټول مکې معظمې ته بوځي یا الله په ادب سره خدای په مینې په محبت سره یا الله خدای بیا زموږ استاد د خپل دا سفر په حج او په عمره باندې یا الله ستاسو د رضا لپاره نصیب وګرځي او یا الله اهل سنت والجماعت یا الله خدای ډېرې ترقیانې ورکړي زموږ په کلي باندې د دې محفل دارونک نور هم زیات یا الله ځای په ځای په حجرو په جوماتونو کې په هر ځای کې یا الله خدای د محفل د جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم یا الله نور هم زیات کړي محبت محبین یا الله خدای ځای په ځای نور هم زیات کړي عاشقان مصطفی یا الله خدای نور هم زیات کړي عاشقان مصطفی د خدای ډېرې ترقیانې نصیب وکړي او یا رب العالمین زموږ د ټولو یا الله آخر وخت کلمه د شهادت نصیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.